السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورور تاسو ملګری طاهر خان. امید چې ټول بخې پرون مونږ یو ویډیو اپلوډ کړی و او مونږه نو خار تریو د کاکا سیب چې کوم سانحه شوې د ماشومې سره هغه تاسو ټول ملګرو په د سوشل میډیا باندې کتلی هم دغه والد سیب سلګي دغه الدګي چې کوم حالات پرون چې مونږ دغه حالاتونه تیر شویو حالات داسې ولکه د قیامت ډیره ګرانه زمونږ د پاره هم شي چې د زګون ته تلل بیا دغه په کیمره کې ریکارډ کول د خلکو سره خبرې کول په هغو باندې خپل دردونه زخمونه د هغو بیا د هغو نه پوښتنې کول نه ډېر ګران کار دی. خو زمونږ مقصد صرف او صرف دغه یو وي چې د دغه بېوسه خلکو د اواز چا ته ورسي، هغه چا ته ورسي چې چا په لاس کې پاور دی، د چا په لاس کې چې اختیار دی، د چا په لاس کې چې دا اختیار دی چې دا کیسونه د کم وخت نه را روان دي، د کم وخت نه زموږ په دې وطن کې را روان دي، د اوسه پورې ټوس اقدام چا نه دی اخیستی. د دې روکتھام به څنګه وي په دې باندې نه زه پوهېږم، نه چې څومره زما د سوشل میډیا ملګري دي نه موږ په دې باندې پوهېږو. موږ ته به د دې څیز ضرورت راتلی هم نه چې موږ دغه متاثره کور له تلې موږ د هغو نه پوښتنې کولې، موږ د هغو زخمونه هغه واپس پلټلې، تاسو ته هم ښودلې، موږ ته به د دې څیز ضرورت راتلو هم نه. خو چونکې دا زموږ فرض دی چې په دې باندې اواز چوت کو او دغه مخکې لاړ شي د اواز، او په دې باندې چې کوم واکداران دي هغو په دې باندې کار وکړي. زموږ ډېر تکړه ملګری دی، خوږ ملګری احتشام به د یو کې نه زموږ سره به انشاءالله څه وخت په لاین کې هغو د زینب لور چې کوم اواز ونه هم پیلا غوچوت کړی، نقیب الله مسعود شهید دغه اواز هم پیلا غوچوت کړی، داسې پرشته بیټا، داسې نور چې څونه هم کیسز راځي نو هغه په هغې باندې څه چې نړومبې اواز وتی نو هغه رو به زموږ سره موجود احتشام به که تاسو په لاین یې نو موږ ته یو ټکس وکئ او زه غواړم چې احتشام به موږ ځان سره په لاین کړو او د هغو نه هم په دې حواله سره خبرو وکړو. احتشام به تاسو ته ښه دا ویورز راځي، احتشام به ګورم چې احتشام به ځان سره په لاین کړم، خو زما خیال دی چې دې کې ویډیو کال په دې طریقه سره نه کېږي. ښه زه دوباره لایو راځم، تاسو زموږ سره اوسئ او زه به احتشام به ځان سره په لاین باندې اخلم، تاسو زما سره اوسئ.